ګیدونه مې یوه میاشت مخکې واده کړی وو. او جی کور کې خو هم غمي او که نه جي بس کور کې خفګان زیات مور وي پلار هغوی هم وي او جی خاندان چې ټول یاره بس ته څه خفو ډېر زیات وي بس نور څه خوږ نه شو بس ویښته خوږېږي بار بار. نن نه قریبا 40 ورځې وړاندې چې کوم دی دوی د یو مقابلې ښکار شوي وو. په دغه مقابله کې دوی سخت جوبل شوي وو، خو الله پاک ورله بل جون ورکړه او د چا په ضد باندې کاروي کوله. هغه خلکه چې کومه دنده کوي چې زموږ د بچو پنده ده، آیس فروش چې انټرنیشنل ډرګ مافیا دی 400 کې ډېر زیات دي، ډېرو پکې دې وخت کې الیکشن کې برخه اخیستې ده. خیران یم چې دوی د اسمبلۍ ته لاړ شي نو دوی به د اسمبلۍ په ذریعه هم د پاکستان خونه ړنګه کړي. د دوی نه د خیر امید مه کوئ، خو بدقسمتي دا ده چې بعضې خلک بیا بوجوړو ته نه شوي او دغه لږې لږې پیسو ته نه شوي نو د 5 کالو لپاره ځان ګاڼه کړي. اوټ هغه چاله ورکړي چې د ځان هم تپوس کولی شي، د قام هم تپوس کولی شي او دغه اسمبلۍ کې د لوډ سپیکر له پوکې ورکولی شي. د تېر اسمبلۍ کې 65 داسې امیدواران راغلي چې هغوی لوډ سپیکر له پوکې قدرې نو ورکړې. ګرانو کتونکو دا خبره مې دې پسې وکړله چې آیس فروش په الیکشن کې ولاړ دي او دغه زموږ روډ چې کوم دی نو دلته کې د یو کس په ضد باندې کاروي کوله، د 400 پولیس ورسره وو نو هغې کې هغه سخت جوبل شو. خو دا یو پیره نه، یو پیره مخکې هم د دې نه وړاندې د دغه ګولو ښکار شوی دی او دا انسان دی چې جنرال راحیل شریف چې کوم دی د ټول پاکستان په کچه باندې مقابله وه، دی پکې په اول نمبر راغلی و. دا هم زموږ کمزوري ده، کاش چې موږ مخکې راغلی وي، خو موږ اکثر چې یا سړی مړ شي نو موږ سره قدر دغه شي، یا چې کټ ته پروزي نو موږ سره قدر پیدا شي. نو ده په هغه مقابله کې چې کوم دی اول نمبر په ټول پاکستان کې اخیستی و، هغه وله بیا کلاشینکوف په ګفټ کې ورکړی و. دا یو ډېر عظیمه هستي ده. ډي پي او 400 ورله څو پیرې دلته کې نظیر خان درناوي له راغې، بیمار پورسی له راغې، خو پولیس کې اکثره داسې وي چې جوبل شي که نه نو بیا یې څوک تپوس پوښتنه هم نه کوي. دا هم یو خبره ده. ما ډېر کتلي دي، هغه ورځ مې په دې چیک پوسټ باندې کته په مقابله کې لګېدلی و، دې لاس یې کار نه کو نو هغه وي زه ګوره په چیک پوسټ باندې ډیوټۍ ته درولې یم چونکې قانون کې د ده دپاره بیا ډیوټي دغه شانتې نشته چې دی په چیک پوسټ باندې ودرېږي او دا د دې موټروی په چیک پوسټ باندې ولاړ و، د هغې نه مخکې په صدریاب و. دا کس د شب قدر و نوم یې رانه هېر دی خو پولیس والا و. نو داسې خلکه خو هم وي، خو موږ هم دته سلام پیش کوو، یو دغه درناوي له تپوس له راغلي وو. تاسو نه هم اپیل کوو چې خدای پاک صحت ورکړي. یقینا زموږ د 400 والو لپاره خو پهر دی او بیا د پښتونخوا د پولیس نوم چې کوم دی نو هغه دوی روښانه کړی دی. رور مې څومره وخت په کټه شو؟ یاره تقریبا 40 ورځې مې وشوې جي. 40 ورځې شوې، موږ 40 یاد یې کړو خو 40 ورځې شوې. دغه وخت څنګه و چې دا ګولۍ راتلې او ته نښه کېدې پکې؟ یاره بس دا موږ داسې ریډ کوو، بس راړو اطلاع میلو شوه کیو آر اف ډېر وو، ټول راړو داسې 400 پولیس هم راسره وو. هغه چې موږ څنګه ور دغه شو نو بس دا کسان د ګروپ په شکل کې وو، دا لږ تیزان له شو بس ده فایر سټارټ کو، بس زه پکې ولګېدم، بس زه بیا پولیس هسپتال ته یې وړم او د هغې نه بعد نور پولیس بیا دغه هلک ونیوو په ګنو کې او 400 پولیس زما ډېر خدمت وکړو، خاص کر ډي پي او صاحب ماله دلته کې هم راغلي دي، ډي سي پي ګان صاحبانه هسپتال کې زما ډېر تپوس کړی دی، هسپتال کې پیسې هم ماته راکړې وې، د هغې نه بعد یې ماته سرټیفیکیټ هم وکړ، ایوارډ هم راته وکړو او پیسې هم راته راکړي او زما ډېر خدمت وکړو پولیس. دغه ټیم کې تاسو ګولۍ ته نه وې جوړ کړی ډز ته؟ یاره بس مونږ نو جوړ شوي ګوړې ته، مونږ خدای یقین نه کړو چې دی به خامخا پارک وي، خو بس آیس سموکر هم و، آیس سیلر هم و، نو بس آیس سمار خو تاسو ته پته ده ذهن یې کار نه کوي. نور تاسو په ټارګېټ را روان وې، اطلاع وه؟ ټارګېټ باندې اکثره داسې وي چې پولیس والا په دې چیک پوسټو باندې ولاړ وي که نه نو د شهادت رتبه یې واخیستله، خو د خپلې نه احتیاطۍ په وجه بې بل راشي او ډز پرې وکړي. نه مونږ په ټارګېټ را روان وو بلکل. ډېر خلک داسې پولیس والا وینم چې ښکار شوي د هغوی په موبایلو کې لګیا وي او بس هلته کې هغه بل کس پې پیدا اوچته بلکل جي. نور د دې نه مخکې هم تاسو نښه شوي وې خو تاسو بیا خبرې کوم بیا هغه هم پېښور کې دغه شو، هغه وخت زه په ایلیټ فورس کې وم، سرپروش ټیم کې وو، نو هلته کې زخمي شوی وم باړه کې او جي هغه دهشتګردو سره مقابله کې زخمي شوي، هغې کې مونږ هم بیا دغه 2 پیرې غازي او جي بس خدای په دویم ځل زندګي راکړه، بس دعاګانې دي. دا ما ذکر وکړه که نه چې جنرال راحیل شریف تاله د ایوارډ درکړو داسې دا جي د مونږ د پاکستان په سطحه مقابله وه د فایر او فزیکل، نو بس کې پی کې نه پکې مونږ 15 کسان سلیوټ شو، بس زه لاړم لاهور ته، لاهور کې ملته کې پاکستان اس ایس جي و 16 محکمې وې د فوج
هلته هم کمپټیشن وکړو نو بس فایر هم مو ګټو فزیکل مې ګټو نو یې راته ګن راکړو راحیل شریف صاحب 1 لک راته نقد انعام راکړو 14 محکمې وي او 14 هغه کې آرمي مو پاکستان آرمي پاکستان آرمي و جی او نو ټولو صوبو پکې پولیس هم زمونږ د کې پی پولیس هم پکې موږ 15 کسانو د ټولو صوبونو پاکستان آرمي هم پکې و نو بس هغې کې خدای پاک ماته دغه راکړو په 14 محکمو کې او جی فایر هم مو ګټو فزیکل هم مو ګټو نو بس یو راته ګن راکړو 1 لک راته روپیا راکړه راحیل شریف صاحب ګرانو کتونکو دا یوه خیره ده دغې ډېر دا ګوره دا موږ ته ډېر عجیبه معلومات نن رالل چې وقار علي کې کمې خوبې دي نو دا یقینا چې ډېره د ستایلو ده او ورسره په 14 محکمو کې چې کوم دی د پاکستان په کچه باندې واډ اخیستل بیا په پښتونخوا کې بیا زموږ د 400 د پولیس لپاره چې کوم دی نو دا ډېر یقینا ډېره د مړانې خبره سیف الله جان څه به وایې په دې موقع باندې؟ یاره بس دا خو وقار چې دی یو ډېر نفیس انسان دی چې څنګه ولا خدای شکل خبر کړی داسې اخلاق کردار دي او ما دې ډېر ځایونو کې لیدلی دي دا غریب چې د شپې په موټر سایکل پرې سلو کې ګرځي اکثر یې ځان پسې د تاڼې سي چوک کینولي او بیټریم وي او ګرځي که نه لکه دونه ډیوټي پل او ایماندار سړی دی او زه خو په دې حیران یم چې دا یو داسې انسان دی چې دا مرد آهن دی د 400 پولیس یو سیمبل دی او دا غریب چې دی بل یو کوېسچن دلته زه دغه کومه دا ټول عمر کانسټیبل را روان دی پکار چې دله پروموشن ورکړي چې دله خو خدای ورکړي چې نو پکار چې دی اوس چېرته په ښه رینک باندې نو دی همغه شانتې کانسټیبل قربانۍ کو تاسو را د وګوره بې حده قربانۍ دي پر دې 400 کې ډېرې لوی لوی ډکیتۍ شروع شوې کار سنیچینګ او بایک سنیچینګ او رهزني او ډکیتي و یو کس دغلته دی نو هغه چا ودرو نو 16 لک روپۍ هم ترې واخیستې ډزه یې پې وکړه دی نو په بر سرکل ته یې دی لېږلو بس بیا ډي پي او صاحب سره خدای خو کې دی په اوري کال کې 400 ته چې راغی کس په 15 ورځې کې گرفتار شو روکې وریم تېو شوه نو دا خو لکه د غټو خلکو د ذمهوارۍ خبرې هغه کیسونه چې ټریس کوي کیس ټریس کوي مجرم هم نیسي جي او سر یې په تلي کېښي نو موږ خو ته وایو چې جون چې دی دا خو یو ډېر لوی قیمتي شی دی دا اساسره تم لږ احتیاط کوه چې ډېر کارونه وکړې په یو ځل باندې دا کارونه مه ختموه احتیاط سنت دی خو اصل شهادت بیا داسې وي لکه دې وخت تاسو په کوم رنګ کې ایس ام جی حوالدار یم جی حوالدار 14 کې ما لور کړی دی او جی ان شاء الله کال 2 کال پس به انټرمیډیټ لمزو هغه څونه ټریس کیسونه چې راشي داسې کومه فارموله را سره چې ته ورسې یاره جی بس زه سټرګل ډېر زیات کوم جی او جی بس زما به بیا هغه کار او جی به دا زما شوق ډېر زیات دی جی بس ټریس کیسونه چې به زما دې سره شوق ډېر زیات دي مله خوند راکړي دا چې زه دا کوم ټریس کوم یا څنګه چې خلک یو گیم کوي نو بس زه داسې دا یو گیم ګڼم او جی ګرانو کتونکو خدمت کې الله ملاویږي او دا خدمت هم کوي یقینا چې زه د ده په اړه باندې به هېڅ ارمان نه وي د هغې وجه دغه دا چې د پاکستان په کچ باندې واډ اخیستل هغه یو کانسټیبل اخلي بیا چې کوم دی 2 پیرې دی لګي او خپله د نښه کېږي دی په دې ځای هم لګېدی شو په دې ځای هم لګېدی شو هغه بزدله خلکه چې ډز کوي که نه هغوی یې دا نه ګوري هغوی ځان له تښتي هغوی په مثال د ګیدړي لکه تښتي طبیعي نه دا ډېر خلک چې دی ډز وکړي که نه نو خو دوی بیا تکړه وي نو بیا په دغه ځای پاتې شي نو په دغه ځای پاتې کېږي نه دوی چې کوم دی نو بیا تښتي او بچي دې څو دي ما بس چې بس درې خوږېدونه مې یوه میاشت مخکې واده کړی و او جی کور کې خوب هم غمي او که نه جي بس کور کې خفګان زیات مور پلار هغوی مو وي خاندان ټول بس خفو ډېر زیات وي بس نور څه خوږ نه شو بس ویښته خوږېږي بار بار مرګ یو پیره دی مرګ یو پیره دی صاحب الله مرګ یو پیره دی مرګ یو پیره دی خو دا که دا خو داسې پولیس نه پکې ګیلې هم شته سیر دي تاڼې ده نه خو هغه خبرې بس موږ دلته کول نه غواړو ځکه چې د ده د بهادري چې کومه ده دا د چا دپاره نه ده دا د خپلې پیشې سره مخلصي ده او په یو جذبه باندې روتلي الله دې کړي چېر پولیس والا کې داسې جذبه وي نو جرمونه به خود ختمیږي ډېر غټ چې کوم دی نو آیس پروش په دغه کېږي بله زه یو خبره کوم چې پښتونخوا کې پرون په اخبار کې یو خبر راغلی دا پولیس والا وردی هم ځان له په خپلو پیسې اخلي خیډمټ هم ځان له په خپلو پیسې اخلي بیلټ هم په خپلو پیسو باندې اخلي دوی ته هېڅ قسمه مراعات چې کوم دی هغه نه ورکړی کېږي ډېر زیاتې او ظلم د دوی سره روان دی دوی ته هغه وسایل نشته کم چې د پنجاب پولیس سره دي
نو ان شاء الله خو موږ ته موقع ملو شو نو زه به ډومبې د اواز پورته کوم چې زموږ پولیس والا قربانۍ ورکوي مرګ چې سر چې کوم دی په تلي کې ښودلې دی خو وسایل ته څه ورکې دلته کې جرمونه ولې زیاتېږي د پولیس په موبایل کې تیل نه وي ډېرې داسې خبرې دي خو دا خمه خبره ده چې دوی له وردی نه ورکوي ښه دوی له بوټان نه ورکوي دوی له سویټر نه ورکوي نو دا چې مې بل خبرو ښه نو ډېر زیات خفه شوم الله پاک دې له صحت ورکړي په خپلو دعاګانو کې یاد ساته ډېره مننه خوشحاله